زم نمبر باندې د اسلام یو جز د هغه اخلاق، خپل اخلاق خساتل. ورا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق موږ تاسو ته په قران او حدیث کې ډېر په واضح طریقه باندې الله او الله رسول بیان کړي. الله تبارک وتعالى په قران عظیم شان کې فرمایي انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اخلاق ډېر لوی اخلاق، ډېر اوچت اخلاق ته الله په ور کړی. پیغمبر علیه السلام ته د اخلاق په هغه اوچته مرتبه باندې او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق مبارک فرمای چې په تاسو کې بهترین هغه کس ته چې اخلاق خوي. او په بل حدیث برنا کې دا خبره کوم چې جنت لوي ډیر خلک د عبادت په وجه نه چې مونږونه ډیر کړی وي، بلکې جنت ته ډیر خلک د خو اخلاق په وجه باندې چې اخلاق یې خوي. نن سبا زما عزتمن موږ اخلاق انتهایی خراب شي. په وړه وړه خبره باندې جګړه کول، په وړه وړه خبره باندې کنځلې کول، زیاړې کول. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای صحابه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمای وای په خلکو کې بدترین هغه کس ته چې کم کس خپل مور او پلار ته کنځلې کوي، خپل مور او پلار ته زیاړې کوي. نو هغه وخت کې داسې حالت نو چې خپل مور او پلار ته کنځلې کولای. نن سبا خو الله معفوږي حقیقت کې دایره خپل پلار ته خپل مور ته خلک انځلې کوي. دایره کې وتا کوي یو ورځ یو سپینګری فریاد نه اورېدلو، یو سپینګری جاړل په پښتنه باندې جواب راته وکړو خپل ځی پر مخ باندې واهلې. هغه سپینګری چې خپل بچی پر خپل ځواني تباہ او برباد کړل، هغه سپینګری چې دله د خپل بچو وجنه خوب د نور د بچي بیمار شولو او اوس دا بچی راوي چې دیګ پلار لا سپېړه ور کوي. دا بچی خور زوی نه، دا بچی د الله تبارک وتعالى نه رحم امید ساتي. هغه سپینګری چې کله سپینګری کې سپین وخته وشي الله له حیا ورسي، الله ته حیا کوي او تر وي چې دیګ ته چې کوم ټانګ ور کوي خپل پلار. د مور بد دعا دومره زر نه قبليږي. مور چې کله بد دعا وکي نو فوران چې کوم یو سات پاس بیا یې الله پاکه اب دعا مې څه کړې و بچی باندې مې څو ما کی او خپلار بد دعا وکړه هغه بد دعا ډایرکټ فوران قبليږي. زما عزت دی وجنه پلار دې بد دعا نه ځان ساتل. نن سبا ډایرکټ خلک وچدي کې پلار لا کنځلې کوي، ډایرکټ وچدي کې پلار لا سپېړه ور کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای په بدترین په خلکو کې هغه کس ته چې کم کس خپل مور پلار لا کنځلې کوي. نو صحابه کرام حیران شول و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې څوک چې مور پلار لا کنځلې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای چې یو کس راوي چې بل چاته مور پلار سپک یاد کی، بل چاته مور پلار کنځلې وږي نو هغه په بدله کې دته هم کنځلې وږي زیاړې ولا وږي نو دا تاسو شروع له خپل مور پلار نه په خپل باندې کنځلې او زیاړې کړی. نو رسول الله فرمایي دا بدترین کس دی. نو زما عزتمندو د کنځلو نه ځان ساتل، څوک سره زیاته وږي دا غي باوجود ښه اخلاق دی چې ته معاف کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای پلوان بارګه وای پلوان هغه نه چې بل څوک وسمه کراولي، بلکې پلوان هغه کس دی چې هغه په خپل غوسه باندې کنټرول وساتي، سره طاقت خپل دشمن معاف کی. زیاته وسره کړه یو د طاقت چې بدلاته واخلم بیا معاف کی. الله تبارک وتعالى ته سره ډیر زیات خوښيږي. نو دی وجنه زما عزت مندو مونږ کوشش وکړو چې خپل اخلاق صحیح کړو. بد اخلاق سره الله تعالی خوښ. یو سره بد اخلاقی نو بد اخلاق انسان الله ته بالکل نه خوښ. خو اخلاق ولا انسان الله تبارک وتعالى ته نږدې کیږي. نو موږ تاسو خپل اخلاق صحیح کو کوشش وکړو د بد اخلاقی نه د جنگ جګړو نه ځان وساتو. الله تبارک وتعالى مال او تاسو ټول له خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي.